پرون په کورما کې په ګاډي کې په مسافرو باندې یو حمله کیږي، یو فایرینګ کیږي چې د هغې په نتیجه کې د 100 پورې کسان شهیدان کیږي. ډیره عجیبه خبره ده او ډیره د خفګان خبره ده چې د مرګ او د انسان وجنه زمونږ په ملک کې نن سبا څومره اسان کار ته جوړ شوی دی. کله چې واقع وشي نو اکثر مونږ ته دا ویل کیږي چې دا واقعیا د نامعلومه افرادو د طرف نه وشوله. زه حیرانه په دې یم چې دا نامعلومه افراد اخر څوک دي چې دومره غټ ریسک اخلي او دومره غټ کسانو باندې دومره فایرینګ کوي او دومره کسان ولي. اخر دا کسان څوک دي؟ دې مطلب خدا دی چې دا کسان کوم عام کسان نه دي بلکې دا په پاور کې کسان دي او د دې په بیک کې غټ غټ کسان ولاړ دي نو ځکه داسې یو کار کوي. که تاسو خیال وکړئ د 11 اکتوبر چې کله کومه جرګه وشوله نو د هغې نه ردیخوا د واقعیات ډېر زیات شول، ډېره اضافه پکې وشوله. دا څه مطلب ورکوي؟ د دې مطلب دا ټول ډایرکشن یو طرف ځي. د دې واقعیاتو مقصد چې ګوره تاسو وګورئ یو طرف له په تیرا کې واقعیات کیږي، بل طرف له په کورما کې کیږي، بل طرف له نورو ایجنسیانو چې څومره وګورئ نو واقعیات پکې شروع ډېر په تیزۍ سره. داسې یوه ورځ هم نه ده تېره چې یو داسې واقعه پکې نه وي شوې چې ډېره دردونکې وي. او د واقعو په ضد کې څوک راځي؟ د واقعیاتو په ضد کې ماشومان، بېګناه کسان او هلته بیا لیست کې څه شاملېږي وایي چې موږ دهشتګرد وویشتل او چې څوک د هغې خلاف اواز اوچتوي هغه کس ډایرکټ رانیسي چې پوهېږي چې دا موږ لپاره خطره جوړېږي رانیسي او جیل ته بوځي. نو دې مقصد څه شي؟ دا ډایرکشن ټول یو طرف ځي. دې مقصد دا دی چې دا یو خوف او حراس پیلوي په خلکو کې چې دا د کم خلک را بیدار شوي دي دوی دا جذبې ټیټې کړي واپس او دوی کې د خپل حق غوښتنې ولا چې کومه کوالټي را بیداره شوې ده دا ختمه کړي دې ځای نه. د کور مې ولا خلکو ته یو پیغام ورکول غواړم چې ما تر کومه پورې ستاسو د جنګ ستاسو د علاقه دا سټډي کړله نو ما ته دومره اندازه وشوله چې ستاسو د جنګ دا سره دا خبره زه ته په قسم سره کولی شم چې دا کوم د مذهب جنګ نه دی. داسې معلومیږي ما ته چې ستاسو د جنګ ما سټډي کړلو چې کوم یو دریم کس دی او تاسو دواړه د یو بل سره اړولي یئ او هغه په منځ کې فایده درنه د دریم کس اخلي او رنګ یې د مذهب ورکړی دی. خو یقین سره دا خبره ته کوم څنګه چې موږ په علاقه کې د 2002 نه 19 مختلف تنظیمونه جوړ شول هغه تنظیمونه موږ د افریدي په قوم کې جوړ کړل او په خپله کې تقریبا 40,000 نه زیات شهیدان وشول. همدغه شانتې تاسو هم په خپله منځ کې جنګول کېږئ د بل کس په اشاره باندې. کیدای شي یو خبره ډېره په معذرت سره درته کوم د کور مې ولا خلکو ته سپیشل کوم خپل مشران وګورئ کیدای شي ستاسو په مشرانو کې څوک داسې وي چې اخر شوي وي د بل په اشاره چلیږي. داسې خلکو کېدلی شي که نه اول چې دغه کسان ټارګېټ شي نو بیا دې کسانو په وجه باندې تاسو هغه مین کسانو ته رسېدی شي. نو دا ته یو پیغام کوم چې تاسو د خپله کې کومه خانه جنګي شروع کړې ده دا ختمه کوئ او دغه مین کس راونیسئ. کم کس چې تاسو د دریم کم کس یو بل سره نښلولی یئ نو هله به تاسو کې د بدامني ختمیږي. خو یقین سره خبره ته کوم یو ځل بیا مې ته کوم مخکې مې ته ویلي څنګه چې قرآن مجید کې الله تعالی ویلي دي چې ظالم له زه لږ مهلت ورکوم او بیا د هغه د ظلم ختمیږي دې لږ ټایم وي دا پاتې کېږي نه. نو انشاءالله مایوسي نه ده موږ ته پکار موږ به مایوسه کېږي نه موږ به خپل سټرګل جاري ساتو. دا واقعیات زموږ ارادې به نورې مضبوطوي نورې به هم مضبوطوي.